جنوبي وزیرستان کې بجلي نشته دی. که د خالو لښکرې رالې زه به کومل ته د خپل یار دیدن لځمه. سویلي وزیرستان د بجلۍ ټول ضرورت څلورلس میګا واټه دی او د خپل ضرورت نه هم 3 میګا واټه زیاته ولس 17 میګا واټه خپله پیدا کوي. کوم صنعت نشته په ټول وزیرستان کې صرف 3 میلیونه دي، خو وزیرستان ته د خپل اوبو او لوی بند سره بیا هم د رڼا دپاره برېښنا نشته. ولې په کومل کې د جوړ شوي لوی بند د ناکامۍ کیسه څه ده؟ پښتونخوا د وزیرستان کې د اوبو او برېښنا دپاره دومره لوی بند ناکامه وابډه په اف ډبلیو او اف ډبلیو او ای د وابډه په ناقصه انتظام وروړاندې په کال 1991 کې د ټولو صوبو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د اوبو د ویش په تړون کې د پښتونخوا د کال په سر 8.7 میلیونه ایکړه پټه برخه ورکول کېږي، خو د بده مرغه د نهري نظام د کمښت له بله زموږ صوبه یوازې 5.78 میلیونه ایکړه اوبه کارولی شي. 3 میلیونه ایکړه پټه اوبه پنجاب او سند صوبه بیا کاروي. د دې اوبو د یو کال رقم 6 اربه روپۍ جوړېږي چې تر اوسه 192 اربه روپۍ جوړې شوې دي، خو پښتونخوا ته 1 روپۍ هم نه ورکول کېږي. تړون یو جباري او استعماري تړون شوی، خو پارلمان ته نه دی وړاندې کې حیثیت په توګه نه ورناسته. درېیمه دا چې د دې تړون لاندې د کوم نهري نظام ډولونه د پښتونخوا سره شوي دي، نو پنجاب او سند کې خو ترسره شو، خو پښتونخوا کې شوي نیمګړی پاتې کېږي. په پنجاب د سند تاس تړون پس په لوی کچ د بیراګونو او نهري نظام په زور او د غازي بروتې نهر په برکت ټول اباسین غلا کړی، خو د پښتونخوا په سترګو کې دا ځلې د اچولو دپاره په 1991 کې د اوبو تړون پس 10 ټن پروفیشنل پروژې لاندې چشمه رایټ بینک کینال نیمګړی پاټکي کېښودل شوی دی. د سویلي ضلعو د اوبو خور دپاره په 11,000 کیوسک اوبه پکار دي، خو په دې نهر کې فقط د 3,000 کیوسک ظرفیت دی. په 1993 کې د ذوالفقار علي بټو دغه لوی کینال جوړولو، خو د مفتي محمود صاحب سیاسي رقابت دغه پروژ وړاندې کړی و. چشمه رایټ بینک کینال چې په 2001 کې پوره شوې ده، د هغې په 4,800 کیوسک اوبو کې هم ډېره اسماعیل خان ته صرف په 3,200 کیوسک اوبو میلاویږي، ځکه چې دغه کې 800 کیوسک اوبه د پهاړ پوره او د 900 کیوسک د ډېره غازي خان په لوري ځي. د دغه نهر لوی برخه پنجاب ته ګټوره ده. چشمه رایټ بینک لیفټ کینال پروژ لا هم د سرعت دی، ځکه چې د 2,500 اربه روپۍ په 582 میله نهر پروژې دپاره د روپو چرته دي. اوبه د سویلي ضلعو دپاره 11,000 کیوسک پکار دي. دا نهر هم د 3,000 کیوسک ظرفیت لري او صرف د چشمه نه تر رزمک پورې ځمکې به ترې لاندې وي، او بیا داسې پروژ چې په 65 سلنه روپۍ وفاق وي. په کال 2000 کې حکومت په اباسین 4 نهرونو اعلان کړي وو، چې په دې کې د تل کینال په نوم د پنجاب صوبه، ریني کینال د سند صوبه، د کچي کینال د بلوچستان صوبې دپاره مکمل شوی دی. پښتونخوا چشمه رایټ بینک لیفټ کینال کوم پروپرټي داسې نیمه خوا پروت دی. د پښتونخوا د سویلي وزیرستان سیند دی، د سلیمان غر او د افغانستان د پکتیا تر لوري سرچینه اخلي. د ډېره اسماعیل خان نه 20 کیلومتره لاندې د اباسین سره میلاویږي. هغه رود ته وایي چې د کال زیاتره برخه پکې اوبه روانې وي. کومل ته لوڼی هم وایي. د کومل دره د دې سیند په خوا کې ده، ځکه چې د سیند
ورکومل یاد شوی دی. په وزیرستان کې واڼه کې د جنرال مشرف په وخت کې په 2001 کې د یو ایټ په مرسته جوړېدونکي بند کومل ضم دپاره سیمې پښتنو د وړیا ځمکې ورکولې او په 2011 کې د 22 ارب روپو په لښتې دغه بند سرته ورسېدو. په 2013 کې د برېښنا کابل شو. بند کې د روانې اوبو چې ظرافیت یې په 1.14 میټ راګیر کړی شوی دی. دغه راز 18 میګا واټه برېښنا دپاره پکې هم بندوبست شوی دی. سره د دې چې د برېښنا امکانات تر 113 میګا واټ ممکن وه، خو دا پروژه د ایف ډبلیو او په لاس ترسره کېدو نه په لوی کچه پکې د ډالر هم چپه شوی دی او د برېښنا تولید راکم کړی شوی دی. د ذخیره کولو په لحاظ د کومل ضم د منگل او د توربېلې نه پس درېیم لوی بند دی. دغه راز د دې بند مخه ته د وزیرستان، ټانک او د ډېره اسماعیل خان د 1,83,000 ایکړه ځمکه خړوبولو ته بیا هم شوې ده چې په 80 کیلومتره او مکمل شو. خو اصل کیسه دا ده: د وزیرستان د پښتنو سره د وړیا ځمکې ورکولو په وخت د وړیا بجلۍ او د اوبو ورکولو لوست شوی، خو اوس 12 کاله د بند جوړېدو پورې شو او نه په وزیرستان کې بجلۍ شته او نه د کروندې اوبه. د بند برېښنا جوړولو نظام دا خو کال نه ناکاره شوی دی. دا اوس 10 میګا واټه نوې بجلۍ 6 میګا واټه ته راکوزه شوې ده. په 2016 کې د پاور هاوسینګ ثیوري له کبله هغه برېښنا هم تر اوسه نه جوړېږي. کوم نهر چې جوړ شوی دی نو ځای په ځای مات شوی دی. په نهر کې د ډسچارج کېدو 4800 کیوسک اوبه په 3600 کیوسک ته راکمې شوې دي جذب کوي. په غاړه یې کومه حفاظتي جنګله نشته چې په نتیجه کې یې د ستر پروژ ناکامۍ ته ولاړې او بند کې د ولاړې اوبه هسې د سیل سپاټۍ دپاره ولاړې دي. کومل ضم مخې ته د یوازې د ډېر اسماعیل خان 18,00,000 ایکړه ځمکه شاړه پرته ده. چشمه رایټ بینک لیفټ کینال هم هسې خواب دی. د کومل راز هم دغه دی. هم جوړ دی، اوبه هم شته. کوم څه دي؟ د وزیرستان او د ټانک ولس دوه غوښتنې لري. پکار ده چې دا خبره علي وزیر او د دغې سیمې نه منتخب پارلماني نور غږ هم په ډېر شدت سره په اسمبلۍ کې هم پورته کړی شي او ولس ته د اوبو دپاره پاڅون پرلط ته هم تیار کړی شي. د کومل ضم نه دی سویلي وزیرستان ته ارزانه بجلۍ ورکړل شوې ده چې ورسره به د کورونو اړتیا هم پوره شي او د صنعتي پرمختګ دپاره هم امکانات برابر شي. ورسره ټانک ضم دې جوړ کړای شي او د کومل ضم لیفټ کینال دې هم اوچت کړای شي چې د سیمې د ټولې ځمکې کرونده ممکنه شي.